سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل یوسفزی مخاطب یم د سونو پښتونخوا د پېښور سټوډیو نه لایو بعضې اهم ډیولپمنټ دي او هغه ستاسو سره چې دي بعضې معلومات اطلاعات چې کوم دي هغه شیر کول غواړم او د دې بنیادي مقصد دا دی چې زموږ سره سونو پښتونخوا هغه غالبا واحد نټورک دی چې موږ د خیبر پښتونخوا د معاملاتو نه خاص که د سکیورټي چې کوم حالت دي د هغې نه تاسو وختن په وختن چې دی هغه خبرو د نیوز په ذریعه باندې د ویوز په ذریعه باندې یو خو دا ده چې په بنو کې ډېر غټ اپریشن وشو دوه طرفه کاروایانې وشوې جړپونه وشو تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات موږ ته مخې ته راغلي دي هغه اپیشل نه دي خو د میډیا چې کوم معتبر ادارې دي د هغې مطابق تقریبا 3 ترهګر چې کوم دي هغه وژلی شوي دي 4-5 چې دي هغه زخمیان دي او دغه رنګې د طالبانو کله د ټي ټي پي د ګروپونو له طرف نه یا د ګروپ له طرف نه چې کوم د فورسز سره جړپونه شوي دي د دغه اپریشن په دوران کې په هغې کې 15 د فورسز اهلکار چې کوم دي غالبا هغه پولیس ور دي هغه زخمیان شوي دي هم په دغه لړ کې یو ډېر اهم ډیولپمنټ چې دی هغه په اسلام آباد کې شوی دی د وزیر اعظم شهباز شریف په زیر صدارت یو اجلاس کې چې هغه یو څو غنټې مخکې ختم شو په هغې کې د انسداد دهشتګردۍ متعلق چې کوم د فیډرل ګورنمنټ یو اسټیرینګ کمیټي ده د هغې اجلاس شوی دی په دغه اجلاس کې د پاکستان چې فیلډ مارشل دی سید عاصم منیر صاحب هغه پکې هم شرکت کړی نایب وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب پکې هم شرکت کړی دی او د دې نه علاوه چې کوم د نیشنل سکیورټي اډوایزر دی هغې پکې هم شرکت کړی دی په دغه اهم اجلاس کې پاکستان ته بالخصوص خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته چې کومه د سکیورټي راپېښ مشکلات دي یا مسایل دي یا چیلنجز دي په هغې باندې ډېر جامع انداز کې چې دی بریفینګ ورکړی شوی دی په هغې باندې مشاورت شوی دی تجاویزو تبادله شوې ده کوم ډیټیلز چې مخې ته را روان دي د هغې خلاصه دا ده چې د پاکستان د سکیورټي فورسز چې کوم انسداد دهشتګردي پالیسیانې دي یا اقدامات دي یا کاروایانې دي سیول قیادت وزیر اعظم صاحب د هغې اپریسیشن کړی دی هغه یې ستایلي دي د دې نه علاوه د دې خبرې عزم پکې هم ظاهر کړی شوی دی چې کوم غیر قانوني افغان مهاجرین په پاکستان کې مقیم دي د هغو د واپسۍ سلسله به نه صرف دا چې جاري وي بلکې په هغې کې به تیزي چې دی هغه راوستلی کېږي د دې نه علاوه یو بله نقطه چې ده چې هغه ډېره اهم ده د نیشنل سکیورټي په حواله باندې هغه د دغه اسټیرینګ کمیټې په اجلاس کې دا فیصله شوې ده چې د صوبایي حکومتونو په منځ کې او د وفاقي حکومت او د سکیورټي فورسز چې موږ ته ملیټري اسټابلیشمنټ وایو د هغې په منځ کې د رابطه کاري چې کوم د کوارډینیشن او هماهنګي کوآپریشن او کوارډینیشن چې کوم دی دا د تیز کړی شي تیر ورځ هم په دغه لړ کې په پېښور کې د اپیکس کمیټۍ اجلاس شو په هغې کې هم د دغه قسمه خیالاتو یا د تجاویزو چې دی اظهار شو یو بل پوینټ چې هغه په دغه اهم اجلاس کې هغه زیر بحث راغلی دی هغه دا دی چې کوم په پاکستان کې دننه پراکسیز لګیا دي او هغه په پاکستان په مختلفو علاقو کې بالخصوص په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې خپل عملیات کوي د هغې د کاونټر کولو دپاره د نه صرف دا چې صوبایي حکومتونه او پولیټیکل سټیک هولډر چې دي هغه د خپل کردار ادا کړي بلکې یو کوارډینیټینګ نظام تحت چې دی هغه داسې اقدامات داسې ګامونه د اوچت کړی شي چې کومه انتها پسندي ده یا شرپسندي ده هغه ختم کړی شي. خو بل طرف ته موږ د شرپسندۍ په دغه پوره بیک ګراونډ کې وګورو نو ډېر غټ ډیولپمنټ د انسداد دهشتګردۍ د بعضې عدالتونو له طرف نه چې د هغه موږ ته په نظر باندې راغلی دی هغه دا دی چې تقریبا د 100 نه زیات د پی ټي آی لیډران یا ورکران یا عهدهداران چې کوم دي هغو ته د 8 او د 10 کالونو چې دی سزاګانې هغه اورولی شوي دي دا د پی ټي آی دپاره ډېره غټه دچکه ده او د دې بیکګراونډ چې دی د دغه سزاګانو هغه جوړیږي د 9 مۍ د واقعاتو سره ښکاري داسې چې د پاکستان ریاست تمام تر دباو یا د پروپیګنډې یا د پرشر باوجود چې دی
هغه دا تهیه کړې ده چې نه صرف دا چې د ترهګرۍ دپاره چې د اقدامات هغه به نور تیزولی کېږي، بلکې د 9 مۍ د واقعاتو په شان چې په نورو واقعاتو کې کم خلک کړي دي هغې ته به سخت سزاګانې چې دي هغه به هم ورکړی کېږي. اوس د پی ټي آی یا د کالدم ټي ټي پي چې دی د هغې مستقبل څه دی دا خو به راتلونکی وخت ښیي. البته د پرون د اپیکس کمیټۍ د اجلاس انعقاد چې دی هغه هم ضروري و، اگر چې په هغې کې د ګورنر صاحب شرکت چې دی هغه لازمي و، ځکه چې هغه د وفاق نماینده دی. به هر حاله نن چې کوم د سټیرینګ کمیټۍ اجلاس شوی دی په هغې کې کوم فیصلې شوي دي، نو ښکاري داسې چې د دې به ډېره ښه نتایج چې کوم دي یا غیر متوقع یا غیر معمولي نتایج چې دي هغه به مخې ته راشي. ډېره مننه.